بسم الله الرحمن الرحیم. دایره زمانیه یا هاور سرکل ورته وایي. دا بعینه په دې ځمکه باندې چې د دوایر د طول البلد دي که نه داسې داسې ټیک شوله نو دقه دوایر چې ته په اسمان کې برابرس کړي دې ته وایي دوایر زمانیه. ټیک ده. یا به وروسته وایي مطلع استوایي ورته هم وایي، صعود مستقیم ورته هم وایي. لکه څرنګه چې د عرض البلد کې بره هغه میل و که نه دوایر د میل شمس، بیا د هر څیز په هغې موږ ناپ کوو، میل د سپوږمۍ، میل د مشتري، میل د بلې سیارې، بل ټولې مې ناپ کولی شي. دغه رنګې دا دوایر زمانیه. خو په دې دوایر زمانیه او په دې طول البلد کې بیا څه فرقونه شته. هغه میل الشمس چې کوم هلته کوم دوایر و او دلته عرض البلد و، نو په هغې کې فرق نه و. د هغې د دې مبدا خط استوا وه، د هغې مبدا معدل النهار وه. هغه دواړه د یو بل سره په محاذات کې وو. دلته د خط طول البلد مبدا خط ګرینیج دی، خو د دوایر زمانیه مبدا خط ګرینیج نه دی. خط ګرینیج د پاسه چې کوم دایره ده هغه نه ده پوه شوې، بلکې دا ځمکه دغه شانتي دل په دې ځای د جنوري دا د چې هغه محوري حرکت داسې کوي. نو په 24 ګنټو کې د 360 درجې توی کوي که نه، وایي نور 360 درجې توی کړي، نور دا ورته داسې ګرځېدلي مکمل چکر یې لګولی. دا نور بیا په بره باندې شمال طرف ته ځي او په ښکته باندې جنوب طرف ته راځي. خو چې کله دې ځای له راشي د جنوب د طرف نه را روان شي، په کوم تاریخ باندې خط جدي له راغلی 21 دسمبر 21 دسمبر نه دی په دې خوا را روان شي، 21 جنوري 21 فروری 21 مارچ له دې دلته را ورسي، د خط استوا له را ورسي 21 مارچ ته. 21 مارچ باندې د خط استوا د پاسه دلته هغه دایره د معدل النهار ده که نه. نو دقه د دې دوایر زمانیو هغه مبدا وي چې په 21 مارچ چې په معدل النهار دی راغی که نه، او چې کوم طول البلد د پاسه و دقه یې مبدا ده چې بلکل دې خط استوا د مخامخ شو. ټیک شوله، د ځمکه خو داسې چورلي که نه، نو چې دی کله د دې ځای نه دې ځای باندې و، چې د دې ځای نه دې ځای ته شو، بیخي ورته مخامخ شو. نو دقه ځای دغه بیا د دې هغه مبدا د دې دوایر زمانیه ده. د دې مبدا دغه نه شروع کېږي، د دې د طول البلد خو د خط ګرینیج نه شروع کېږي، د عرض البلد د خط استوا نه شروع کېږي، د طول البلد خو د خط ګرینیج نه شروع کېږي. خو د طول البلد د پاسه دلته دوایر دي. د هغې مبدا به کوم ځای وي، د هغې مبدا کوم ځای لکه هر ځای وي. خو چې وي کله دا انور بر راوخت معدل النهار باندې شو، چې په دغې ټایم کې دی د کم عرض البلد د پاسه طول البلد د پاسه دی که نه، عرض البلد خو د استوا د پاسه دی، خو طول البلد یې خو هم داسې راغلي که نه. نو چې په کوم طول البلد دی په دقه ټایم کې دی دغه یې مبدا ده. د طول البلد نه دلته دوایر زمانیه جوړ شوي که نه، نو چې کوم طول البلد د پاسه دی نو په هغې دایره زمانیه کې هم دی که نه، نو دقه یې مبدا ده. پوه شوې، د هغې نه اخوا به بیا حسابېږي. بل په دې طول البلد کې شرقن غربن استعمالیږي. دا طول البلد مشرقي دی، دا طول البلد مغربي دی. لکه عرض البلد شمالي او جنوبي استعمالېدو، او طول البلد مشرقي او مغربي استعمالیږي.
خو په دې دوایرې زمانیو کې صرف مشرقي استعمالیږي بل طرف نه، دا په یو طرف سي پوه شوې. نو په طول البلد کې چې د خطي ګرینیج نه ته 5 ډیګرۍ دی خوا وي نو وایي مشرق طرف ته وي، نو د دې علاقې طول البلد 5 ډیګري مشرقي دی، یا به داسې وي د دې علاقې طول البلد جمع 5 دی. څه شی دی؟ جمع 5. که مغربي وي نو بیا به د دې علاقې طول البلد منفي 5 دی. د دې څه دی؟ منفي 5 دی. او په دې دوایرې زمانیو کې به د دقې یو طرف نه حساب وي، نو 360 دی، نو که 5 له رارسېدلی وي مغرب طرف ته، نو وایي به چې د دې علاقې دایره زمانیه 255 ده بس. پوه شوې؟ د دې طرف نه به نه حسابوي چې منفي 5 دی، بلکې د هغې نه به حسابوي، وایي به چې 255 ده. ها؟ نه بس دا دقه یو طرف باندې حساب، یا که ورسره وی که ورسره نه وي. مشرقي خو ورسره ځکه وایي چې فرق راشي د مغربي نه، او په دې کې د سره د مغرب د طرف نه اړو استعمالیږي، وایي به چې دې هغه 255 ده، 260 ده، 260 نه 255 ده چې په منفي 5 طول البلد د پاسه. ټیک ده. بل په دې طول البلد کې مونږ وایو لکه زمونږ د دې ځای 72 پلان کې دغه طول البلد دی، خو په دې دوایرې زمانیو کې په دې کې اشاریه نظام کې د دې حساب نه کېږي، د دې حساب کېږي په ګنټو منټونو کې. دا درجې چې دي که نه دا به ګنټه او بیا به اشاریه دا نه بلکې وایي به چې د دې هغه دایره زمانیه لکه 5.5 وه 5.5 ده که نه 5.5 5.5 نو په 100 کې په چې 50 کې 5.50 نو هغه یوه درجه د 100 ضایع کړې ده په 100 کې 50 او 15 روغې درجې. د دې دا چې اظهار د دې کې تلفظ پکې نو وایي به چې اوس چې په 100 کې 50 شي نو په ګنټه کې 60 منټه شي، نو په ګنټه کې به څو شي 30 شي. دې کې به داسې وایي چې د دې ځای دایره زمانیه یا د دې ځای مطلع استوایي یا صعود مستقیم هغه 5 घंटे 30 منټ دی. 5 घंटे 30 منټ پوه شوې؟ اخوا د دې ځای مطلع استوایي 10 घंटे 2 منټ دی. یا چې اشارې ته بدلې هغه ترتیب باندې نو کار څو جوړېدو دوی استعمالي فقط دغه ګنټو منټو باندې. دې ته د رایټ ایزنشن ورته هم وایي. په دې موبایل په هغې اپلیکیشن کې لیکلي دي ورته بره که نه چې په دې ټایم کې د نور رایټ ایزنشن سره بره ورته لیکلي چې دا او باقاعده هغه د نمبر والا ګړۍ کې چې کوم هغه 2 ټکي که نه د دې خوا ګنټې دې خوا منټونه که نه هلته به دا ټکي هم کړي دې خوا ګنټې دې خوا منټونه اخوا سیکنډونه اخوا سیکنډونو هغه ملي سیکنډونه پوه شوې په دې. اوس پسې راشه ګوره दायरा ज़मानिया ज़मीनी खतूत तूल को अगर वसात देकर आसमान पर कुछ खतूत परस कर ली जाए तो वो तमाम खतूत जो कि समावी कुतुब शिमाली और समावी कुतुब जुनूबी को मिला रही होगी वो अगरचे निस्ब दायरा होगी लेकिन दोनों जानिब की खतूत को मिलाकर इनको दायरा ज़मानिया भी कहते हैं. खतूत की खतूत सऊद मुस्तकीम या खतूत मतलब इस्तिवाई को د یو طرف دا خط او د بل طرف هغه یو ځای کې نو دایره ته جوړ شي د دایرې د بیا دایره زمانیه وي. جانب के حدود को मिलाकर इनको दायरा ज़मानिया भी कहते हैं. इनको बआसानी आप आसानी के लिए समावी तूल भी कह सकते हैं. आसानी दपारा दे त समावी तूल البلد ویل شي. अगरचे आसमानी तूल एक अलग इस्तिलाह है लेकिन यहाँ महज समझाने के लिए दवाइर ज़मानिया को समावी तूल कह सकते हैं.
پوه شوې فرقونه مې درته ووي یو یې په مبدا کې فرق دی ٹھیک ده یو یې په هغې طرف د شمار کې فرق دی او یو یې په هغې اظهار کې فرق دی چې اظهار به د دې په اشاریي نظام سره نه کې په ګنټو منټونو سره به کېږي پوه شوې بل دے زاویہ زمانیہ یا ساعتی زاویہ وہ زاویہ جو کسی دائرہ زمانیہ اور کسی مقام کے دائرہ نصف النہار کے درمیان ہو یا کسی بھی دو دوائر زمانیہ کے درمیان کرۂ عرض پر بننے والا زاویہ زمانیہ 10 بالپر زمون طول البلد هغه دا دی ٹھیک شولا د دې طول البلد د پاسه په اسمان کې یو دایره زمانیه ده کنه یو طول البلد ایله د بل خواته تل زموږ د مثلا 34 دی دا 44 دی ٹھیک نه نو دا د دې 34 نه د دې 34 نه او د دې 44 نه لکه مونږ په دې ځای یو بل فرض کنه دې ځای شو ایو دا ځای شو نو د دې لکه 30 او 40 30 او 40 د دې 30 نه ورته په دې غټه نقشه وخت دا 30 دی دا 40 ٹھیک ہے یا مثال دا 40 او دا 50 د دې په دې 40 باندې مثال کوم په دې یو پوه شوې نو د دې ځای نه به راشو خط استوا ته دې ځای نه به راشو خط استوا ته او دې ځای نه به راشو خط استوا ته او د دې خط استوا نه به د یو طرف نه هم داسې کراس لاړ شو مرکز د ځمکې ته د بل نه هم کراس لاړ شو مرکز د ځمکې ته ټیک نه نو په مرکز د ځمکې چې هلته کومه زاویه جوړه شوه نو به وایو چې د دې ځای هغه دایرې زمانیه ده هغه زاویه زمانیه هغه ده پوه شوې ښه وی د خط نصف دایره نصف النهار کې درمیان دایره زمونږ د خط طول زمونږ هغه خط نصف النهار هم دی که نه یا که ګیر چاپېره شي دایره نصف النهار هم ده که نه ټیک ده نو د دقې خط نصف النهار نه چې هلته ورشي نو هغه زاویې به سره معلومه شي په دې اعتبار سره بیا د ملکونو نه فرق هم د ګنټو منټونو معلومیږي لکه زمونږ او د پلانکي ملک په منځ کې به څومره فرق وي د وخت نو هغه فرق په دقې ترتیب باندې معلوم کړي چې یاره دا د دې نه دوره طول البلد اخوا دی نو هغه زاویې زمانیې دوره جوړېږي نو چې دلته دا ټیم وي نو هلته به په دغه حساب باندې دا ټیم وي لکه زمونږ او د خط ګرینیج په منځ کې 75 طول البلد دي ٹھیک ده او نور چې دی نو دا یو طول البلد په 4 منټه کې یو طول البلد کټ کړي نو اوس 75 طول البلد او په 100 منټه کې کټ کړي نو چې په 100 کې کټ کړي باقي دي کټ کړي خو چې ګنټو ته واړې نو 100 ګنټې دي جوړېږي 5 ګنټې دي جوړېږي نو چې دلته هغه اوس 8 بجې دي نو موږ په 75 یا په 0 دی نو هلته به اوس څه ټایم وي پوه شوې دوره اوس زموږ د وخت هغه فرق دی پوهېږې چلو ښه عرض البلد معلوم کرنے کا طریقه دان ویلو هغه مختلفې طریقې یو به کې قاعده مومي چې هغه سایه به هغه عمود چې کوم تا یې خدای به روباسي بیا به د هغې سایه هغه سایه چې دا په عمود باندې تقسیم کړي ٹھیک ده بیا به د هغې هغه ټینجن روباسي او بیا به ورسره میل و شمس جمع کړي چې څه جواب ترې راغی دا ستا د علاقې هغه عرض البلد دی ٹینجن تیٹا بریکٹ شورو سایہ تقسیم عمود بریکٹ بن کے ذریعے نصف النہار کے وقت سورج کے سمت الراس سے درجات معلوم کرے پھر نقشے سے میل شمس کے درجات معلوم کر کے اس میں جمع کر دے میل منفی ہو تو اس کو منفی کی علامت کے ساتھ لکھ کر الجبرائی جمع کرے مگر میل منفی نو منفی بتے غت میں نا آغا سیز منفی دا
نو منفي د منفي سره بیا څه شي ضربه جمع شي نو ابادي سره جمع کی یا که اسانه باندې وای چې کله میل منفي بیا ورسره جمع چې میل جمع جو به دي نه منفي کا مثلا 23 दिसंबर को कराची में बवक्त निस्फ नहार 1 मीटर लकड़ी का साया 1.127 मीटर है। इसको जब हमने कुलिये में डाला तो टेन इनवर्स बरीकट बन शोरो 1.127 तकसीम 1 दिन राग जवाब 48.42 शायद टेंजन इनवर्स तिरुबा सुधागत राशि जो कि सूरज की सिमतुर्रा से दर्जात है। 23 दिसंबर को मेल शम्स 23.42 जुनूबी है जब इनको आपस में जबराई तरीके से जमा किया तो जवाब 25 आया जो कि कराची का अरजुल बलद है। ठीक ना। हाँ मुलाहजा जो इलाके मंतिक़े हारा के अंदर वाक़ है इनको एक एहतियात करना होगी कि अगर सूरज का मेल इनके आरस से बढ़ जाए तो निस्फ़ नहार के वक़्त इनका साया शिमाल की बजाय जुनूब की तरफ हो तो साया मनफी लेंगे और फिर कुलिये में डालेंगे। बाकी अमल मिसल साबिक़ करें या आसानी के लिए यूँ समझ ले कि अगर निस्फ़ नहार के वक़्त साया जुनूब की जानिब हो तो साया मनफी लेंगे। दक़रंगी तूलुल बलद मालूमी यो तूलुल बलद के बदा ज़मुन मयारी आरज़ुल बलद नहीं। ठीक ना। वो तूलुल बलद मयारी भी तूलुल बलद मयारी भी नो बया چې ستا کم طول البلد معیاري دی دغه مطابق چې کوم عرض البلد دی نو په هغې هر یو ملک خپل سټینډرډ ټایم روباسي معیاري وخت کې روباسي او طول البلد یې ځان له یو د خطي ګرینیج ورنه ځان له یو متعین کړي چې دا به زموږ معیاري وي. بعضې ملکونه ډېر زیات غټ دي نو هلته ډېر طول البلد دي نو هغوی بیا لکه په امریکا کې تقریبا 3 سټینډرډ ټایمونه چلیږي لکه لوی دنیا د لوی برازم دی چې په هندوستان کې هغه فلحال خو پکې غالبا یو ټایم چلیږي خو دې کې اخوا علاقې دي دا راجستان ماجستان چې کوم ډېرې لرې دي یو خو موږ طرف ته نږدې هندوستان دی که نه دا دلي او دا طرفونه شول او یو बिल्कुल आगा तरफونه د بنگلاديش سره چې لګېدلي کوم بل طرف چې که هندوستان سره لږ ملک نه دی لویه دنیا ده موږ پاکستان پکې خدای خبر چې 10 پیرې راځي که 12 پیرې پکې راځي که نه د دې مرې صوبې دي دې نه پکې لا ډېره آبادۍ والا او 24 صوبې دي نو هغوی پکې بیا ډېر 2-3 طول البلد معیاري اخیستي نو 2-3 ټایمونه چلیږي. ٹھیک ده. पाकिस्तान में 75 दर्जा तूल बलद का वक़्त राइज है। आप मकाम मतलूब के वक्त निस्फ़ नहार का मयारी वक्त निस्फ़ नहार से फ़र्क निकाल कर 4 मिनट फ़ी दर्जे के हिसाब से मजमूआ दर्जात को 75 के साथ जमा या इसे तफ़रीक़ कर ले। मसलन 15 अप्रैल को आम नक्शे में मयारी वक्त निस्फ़ नहार ठीक 12 बजे है जबकि कराची के औक़ात सलात में 15 अप्रैल को निस्फ़ नहार का वक़्त 12:32 है। मयारी वक़्त में 32 मिनट फ़र्क राउजी गोया दोनों औकात में 32 मिनट का फ़र्क है। आप 32 को 4 से तकसीम करें तो जवाब 8 आएगा। 32 में 4 तकसीम के जवाब बसराशी 8 तो पता बोला 8 तूला दे मयारी तूल न फ़र्क थे। ठीक है। मयारी तूल 75 द कराची तूल बलद 67 थे। पोशे भी गोया आप मयारी तूल से 8 दर्जे के फासले पर है। बस अगर मयारी तूल का मकाम आपकी मशरक़ में है तो आप 8 दर्जे तफरीक़ कर ले, अगर मगरिब में है तो इसमें 8 दर्जे जमा कर ले। पाकिस्तान का मयारी तूल 75 दर्जे है जो कराची के मशरक़ में है, लिहाजा 75-8 67 जवाब आया जो कराची का तूलुल बलद है। अगर दर्जा झेल कुलिये को इस्तेमाल कर लिया जाए तो मकामी तूल आसानी से मालूम हो जाएगा। कुलिये को बाएं से दाएं जानिब पड़े, खी तरफ नहीं चप तरफ नहीं दिशी खी तरफ तो आए दिशी दी तरफ दिशी मकामी तूल उस दा बसंग मालूम मकामी तूल जमुन सरे न मयारी तूल की बोली को 75 मन भी या बरिकट शोरो मकामी वक्त निस्फ़ नहार दा मालूम
او بیا منفی معیاری وقت نصف النهار بریکټ باندې ضرب 15 دا عام دلته کیږي پس مکه په بورډ باندې هغه معیاري ټول خو 75 شو هغه ځای 75 ولیکو مقامی وقت نصف النهار دا دایره هندی نه معلوم کا چې وقت نصف النهار به زموږ صحیح دو شو معیاري وقت نصف النهار د 75 مطابق چې کوم نصف النهار وخت دی د ټول رسله چارټونو کې دلته ورکړ دا مارچ دی کنه تم سویم مارچ دی 5 دلته دی STN آئی دی 227 باندې وګورئ برای یو سیزونه برای پرون ویل decent declination of sun میلو شمس دی ایو د میلو شمس چارت ټول کال او دبل STN standard time of noon د نصف النهار معیاري معیاري وقت نصف النهار دا 5 تاریخ باندې سره 12.19 صفر دا بیا ګنټو منټو ته واړول شي ګنټو منټو ته دي شي واړ 12.19 څه شي دي صفر کنه نو 12:11 سیکنډ په مساوي دقه 12.19 صفر ولیکو مساوي بٹن کو تکیر بیا پاګي ګنټو منټو بیا پاګي ګنټو منټو نو زمان دیږي کمی و دي دیږي نشته دیگه 12.19 صفر ساوی 12:00 دا یو بٹن دی سامنے 12:11 سیکنډ خوش وي ها نو دغه معیاري وخت نصف النهار شو نو په دې قاعده کې په دغه ځای باندې STN چې لیکل دی په دې باندې دا ولګوا بیا په 15 کې ولا ضرب ورک نو چې ستې نرو دقه بستا مقامی طول البلد وي دا مقامی طول البلد په دې کې یو مشکل صرف دقه دی چې د خپل مقامی نصف النهار وروباسي او په دغه دایره هندیه باندې وروباسي ٹھیک شو لا اگر مقامی وقت نصف النہار کا پتہ نہ چلے تو دائرہ ہندیہ کے ذریعے خط نصف النہار کھینچ لے پھر دوسرے دن جس وقت اس خط پر سایہ آئے تو وہ وقت محفوظ کر لے اور اس کا معیاری وقت نصف النہار سے فرق نکالے دائرہ ہندیہ کا طریقہ پیچھے گزر گیا پوچھوئے نقل طریقہ ہے